وګوره ها دا لږه ټول کار کوم د دې دی مایک خو دا یو دی وایي دا ما دا یو تیسته کوه صحیح ده نو ګوره پروفایل کریشن دپاره به موږ دلته راشو په پروفایل کې کریټ سرفیس پروفایل سرفیس به ایډ کوو موږ صحیح شولو او الاینمنټ موږ سره ډیزاین الاینمنټ دی چې کوم موږ ډیزاین کړی هغه الاینمنټ به سره کوو صحیح شولو ډراین پروفایل ویو ته به راشو پروفایل ویو نیم به ورکو موږ دې ته به ورکو ایگزیسټینګ پروفایل دی صحیح شولو سټیشن رینج موږ پروفایل د کوم ځای نه کوم ځای پورې غواړو هغه موږ مخکې لیکچر کې ډسکس کړو دې ځای نه چې کوم دی موږ سپیسیفاید رینج اخیستل غواړو موږ وایو چې یاره د دې آرډینو والا تر دې آرډي پورې موږ د دې پروفایل کریټ کول غواړو صحیح شوله بیا به د دې ځای کریټ کېږي که اټومیټک دی واغسته نو د سټارټ نه والا اینډ پورې به کېږي صحیح شوله بل پروفایل ویو هایټ چې کوم د پروفایل ویو هایټ دی هغه موږ څومره اخیستل غواړو الیویشنز میکسیمم مینیمم الیویشنز چې کوم دی تاسو سره دې ځای نه اخلي که ته خپل رینج ورکې خپل رینج کې موږ دا په دې الیویشن نه تر دې الیویشن پورې به تا ته پروفایل به درته ډرا کړي صحیح شوله دا ډسپلی اپشنز دي اټومیټیکلی ټیک دي د دې چې کوم سپلیټ دي ګریډ دي هغه ټول ټیک دي صحیح شوله بینډز به موږ دلته کې ایگزیسټینګ ګراوند اینډ فینیشینګ ګراوند سټیشنز اینډ الیویشنز به واخلو صحیح شوله او دلته به موږ څه کوو کریټ پروفایل ویو صحیح شوله پروفایل کریټ شو ده د کوم ځای نه موږ سره دا کریټ شو د 6+980 نه څه تقریبا 7 کیلومیټر روډ دی هغه موږ سره کریټ شو صحیح شو بیا چې کله په دې باندې موږ ډیزاین پروفایل کوو نو ډیزاین پروفایل دپاره به موږ راشو دلته کې پروفایل کې او دلته کې د پروفایل کریشن ټولز ته او په پروفایل باندې به کلیک کوو صحیح شوله اوس بلته نه موږ ورکو ډیزاین پروفایل رائټ کلیک وکړئ که لیفټ کوم ځای کې دلته پروفایل باندې کلیک په رائټ دی که لیفټ نه لیفټ کلیک سره ګوره پروفایل کریشن ټول په دې به کلیک وکړو لیفټ ډیزاین پروفایل صحیح شو کمپلیټ لیبل سره ډیزاین کرایټیریا صحیح شو د موږ کرایټیریا اخیستلی شو اوکې که دلته موږ وویل ټینجنټس وذ کرفز بل د کرف سیټینګز هم موږ دې ځای نه کولی شو صحیح شوله پیرابلیک کرف دي سرکولر دي ایسیمیټریک کرفز دي چې کوم ټایپ کرف ته غواړې هغه به دلته کې کریټ شي پارابولیک ټول په دغه کې روټ خو ټول پارابولیک دي پیرابلیک ټول د هغې هغه اینډ چې کوم لږ داسې اوار شانتي که چې کوم بره پوینټ هغه لږ سموت وي نو پیرابلیک وي ډېر زیات صحیح شوله صحیح شوله بیا به د دې موږ کټ فل ډیزاین کړو بیا دلته کې مسله کوي که دا ایریا داسې ده ډېره دا ګراف نس کوي د ګراف اندازه ورته غټه وړه کوم دا دا ګراف چې غټ وړه شي کې خالي نه دی د ګراف نه دا هلته لینت زیات دی روډ که نه د دې د وجې نه ګراف هم سره دا شانتي ډیزاین شوی غټولی خو یې نه شو خپل سایز سره سایز غټ کړو که د دې ګراف چې غټ شي
لکه ته دا اوس میټرز کې چې کوم چینجز دي دا ته چې زیات شي نه دا میټر کې خو دوی دي دا خانې لږ غټې شي چې بیا ښه موږ ته کړی هغه شي نه هغه به بیا چې کوم دی ته انټرول د دغه ځای نه چینج کړي نو انټرول چې چینج کړي نو هله به ټیکېږي صحیح شو ټول کرز وغیره موږ سره په دې کې کریټ شي ګریډینټ سره صحیح اوس دلته راشه د دې سیټینګز وکړو پروفایل ویو سټایل به ایډیټ کړو دی صحیح شو ګریډ چې کوم دی د دې به دا به همیش ټول آن ساتي کوم یو دا همیش آن دغه نه دی وجه نه ده تا سره چې کوم دی دا نور ایریا د دې نه کټ شي که نه هغه ستا باندې ډیپینډ کوي که ته د دې نه پروفایل هر څنګه کریټ کول غواړې هغه په دې باندې ډیپینډ کوي چې صحیح شو د سره کرف چې کوم دی کې کریټ شو بی وی سی بګینینګ اف ورټیکل کرف سټیشن بی وی سی ای بګینینګ اف ورټیکل کرف الیویشنز length of vertical curve measurement of curvature صحیح شو دا شان نو هغه باندې زه پوه نه یم measurement of curvature دا مطلب خاص څه دی دا ګوره دا ګولای نه ده دې ځینې دا ګولای دا د دې او د دې کرو ګولای چې کوم دی یا خو لینت دی تر منځ سټریټ لینت او لینت اف ورټیکل کرو دا کرو ګولای دا کرویچر چې کوم دی ټول لینت او دغه صحیح شو ها اوس دې کې چې کرو مونږه کوم کټینګ فیلینګ دی هغه کیلکولیټ کوو نو هغې لپاره به څه وکړو دلته به مونږ راشو پروفایل ویو پراپرټیز ته صحیح شوله بینډز به واخلو او بینډز کې مونږ کټ ډیټا ایډ کړو صحیح شوله فل ډیټا به ایډ کړو ورټیکل جیومیټري به ایډ کړو دا هارزنټل جیومیټري ډیټا ده ورټیکل جیومیټري څه معنی اوس زه تاسو ته کریټ کوم بیا به ته وینې سوپر الیویشن مونږ واغسته صحیح شو اپلای کوم سوپر الیویشن نو مطلب هغه عمل د سرک ته 100% ورکوي که نه دی خوا سوپر الیویشن زه تاسو ته کیلکولیټ کوم نو بیا به وینو اوس دلته راځو دا سیټینګ به د دې زه یو ځای وکړم که نه کټ فیل دپاره دې نه مخکې لږ سیټینګ کول ضرور دي ډسپلی ته راشه ټایټل باکس ډسپلی کړه صحیح شوله بینډ ډیټیلز به دې مونږ 2550 دا 2575 کو صحیح شوله کمپوز لیبل وکړو دا د دې باکس دپاره چې کوم دی سایز دی ښه کوم دا باکسونه چې دي واړه واړه کوم دا پکچر شوی ها میډل سنټر او دا میډل سنټر دا نه دا بینډ دی دی خو تر سره ګوره ته او صحیح دا باکس دی د دې باکس او دې کې دنه چې کوم ټیک شوی لکه کټ لیکل شوی دا غیر لپاره سایز دی دا صحیح شو اپلای کوم اوکې کوم فل ډیټا ایډ کوم فل ډیټا به موږ 2575 کو صحیح شو کمپوز کا मिडल सेंटर का صحیح شو اپلای اوکې کو دلته ډسپلی سنټر ساتي میډل سنټر او میډل سنټر باندې بالکل په سنټر باندې لیکل شي الیویشن خو مې ډیټ نه کړل کنه الیویشن به ډیټ کو بینډ ډیټیلز ته برا شو کمپوز وکړو دلته کې به موږ واخلو دا به ریموو کو پروفایل ډیټا صحیح دی دې کې موږ والو دا ضرورت نشته دې کې خپل ډیټا لیکو موږ دې د لیکو مخامخ سټیشنز اینڈ الیویشن صحیح شو اوکې کړه نو اوس به ورته مخامخ دا ټیکسینګ کی دا میډل سنټر کو هر کوم یو چې دا کټ ټول دا میډل سنټر اوکې کا او د ډسپلی کا ټایټل باکس صحیح شو اپلای اوکې دا مو شو د دریو شو اوس به دا ورټیکل جیومیټری ایډیټ کو ډسپلی نه به ټایټل باکس ډسپلی کو بینډ ډیټیلز ته به راشو دا 75 کو صحیح شو کمپوز وکړو او دلته 5 سایز دی ورټیکل جیومیټری ده میډل سنټر او میډل سنټر صحیح شو په میډل سنټر باندې لیکل شو صحیح شو دې تم سایز ورکړو 75 دم 75 کړه نه صحیح شو پلای اوکې صحیح شو کرویچر دی کې ایډیټ کا دا 75 کا کمپوز او دا شو میډل سنټر
middle center د سایز به لږ کم کو 4 mm کو چې دی کې فکس راشي اپلای اوکې مخکې ډېر کړ به کم کړ او دا مې لږ کم کړ کنه دا مخکې 5 mm او بیا مې 4 mm کړ صحیح شو او دا به موږ څو کو دلته کې میډل سینټر به او میډل سینټر دا صحیح شو اوکې 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 اوس اپلای کا خو د دې نه مخکې به ورته موږ د دې سیټینګز وکړو د کټ دپاره به موږ څه وکړو کوم کټ ډیټا ده هغې نه به سرفیس نه به موږ ماینس کړو ډیزاین پروفایل صحیح شوله د سرفیس نه به څه وکړو ډیزاین به ترې ماینس کړو نو موږ سره به چې کوم دی د هغې د کټ فیل د دواړو او کټ فیل دپاره چې کوم دی دواړو دپاره به یو سیټینګ ساتو او دا لږ نیکسټ کوو زه بیا سیټینګ کوم پکې صحیح شوله اوس ګوره دلته کې ورټیکل جیومټري دپاره به موږ څه اخلو ډیزاین پروفایل صحیح شوله دا به دلته کې سلیکشن موږ کوو اپلای کوو او دلته څه وکړو اوکې نو ګوره ټول کټینګ فیلینګ چې کوم دی تا ته به ټول څه شي دلته به کالکولیټ شي کوم ته تا ویل دلته به لیکل په میډل کې کېږي هغه کوم ته دا دی هارزنټل جیومټري سوپر الیویشن ورټیکل جیومټري فیل او د دې په میډل کې بالکل ایکوریټ راغلی ټول یو شان سایز دی او ټیک راغلی صحیح شو نو اوس پرنټینګ کې چې کوم دی دې مسله نه وي که نه پرنټینګ د دې څه وشي نو دا موږ سره کټ فیل کالکولیټ شو ور دا اوس کټینګ دی که نه موږ سره دلته زیرو کټینګ دی بیا د 3.44 میټر کټینګ دی ځکه چې دا زی اوچت دی که نه صحیح شوله نو هغه شانتې به موږ سره دې کې څه شي کټ فیل به کالکولیټ شي دلته کې ټول فیلینګ دی موږ سره نو ګوره ټول فیلینګ چې کوم دی موږ سره دلته کېږي ځکه چې ډیزاین د کوم ایگزسټینګ پروفایل دی د هغې نه اوچت دی صحیح شوله اوس ورټیکل جیومټري تا ته دا شو کوي دا ورټیکل جیومټري تا سره دا سټریټ لاین دی نو ګوره دلته کې سټریټ لاین دی 340 میټر سټریټ تللی دی لاین بیا دې نه پس ګوره دلته موږ سره کرو دی دا دا دلته یو کرو دی که دا کرو خپله راکړی دلته که نه نو کرو ګوره ډایرکټ موږ سره دلته راغلی دی صحیح شوله بیا دې نه پس بیا لږ شانتې 25 میټر چې کوم دی 1.25 میټر 1.25 میټر سټریټ لاین دی دا ګوره نږدې دی دلته کې بیا د دې ځای نه کرو سټارټ شوی صحیح شوله بیا موږ سره دلته کې یو کرو ده کرسټ کرو دی صحیح شوله دغه څه ښودلی دا خو چې کوم دی تا سره هارزنټل جیومټري ده که نه څه شی دی موږ سره هارزنټل دا مطلب څه دی یعنې هارزنټل جیومټري هارزنټل جیومټري موږ سره د دې کوم تا سره دا الاینمنټ دی د دې جیومټري ده ګوره فرسټ موږ سره څه شی دی یو سټریټ لاین دی بیا کرو دی بیا سټریټ لاین دی بیا کرو دی نو ګوره دلته کې اوس ګوره هارزنټل جیومټري کې ګوره لږ لاین دی بیا کرو دی بیا لږ لاین دی بیا کرو دی بیا سټریټ لاین دی بیا کرو دی سټریټ لاینو باندې ښي هارزنټل او هارزنټل جیومټري چې کوم دی تا ته په سټریټ لاینز باندې شو کېږي صحیح شو اوس سوپر الیویشن چې موږ ډسپلی کوو نو سوپر الیویشن دپاره موږ په دې باندې راشو رایټ کلیک به کوو پې او د دې به واخلو موږ الاینمنټ پراپرټیز کې سوپر الیویشن صحیح شوله سوپر الیویشن کې به موږ څه وکړو دلته کې به کالکولیټ باندې کلیک کوو صحیح شوله دلته به موږ سلیکټ کوو AutoCAD 3D metric او دا به 6% میکسیمم سوپر الیویشن به واخلو صحیح شوله او دلته به ختم دا شان سلیکشن وکړو 6% صحیح ده بیا به دلته هم سلیکشن وکړو سلوپ ورکول کېږي میکسیمم 6% چې کوم دی هغه یو سایډ باندې 6% اوچت چې بل سایډ 6% ختم شي سنټریفیوګل فورس یې که نه په ویهیکل باندې کټو بیا روډي بیا یو سایډ به یو خوا اوچت دي بل سایډ به بل بالکل سنټر لاین به اوچت یعنې دواړه خوا به بالکل دواړه طرف ته به
Sujilo radius to be slope rising. Super elevation regions دي Region and it's a different curves دي کنه different curves curve كم شغال كي super curve. نو دا هم ټول په curve د پاره دی دا super elevation خو که provide کیږي په transition curves کې provide کیږي کنه super elevation خو نارمل هغه خو چې کوم road straight line کوم straight road بای کې camber slope provide کیږي Camber slope یعنی څنګه camber چې کوم دی کوم یو سیټ د بل سیټ ته دسی ته د camber slope نو دا super elevation خو بل سیز دی super elevation خو په curves کې مونږ سره په curves کې یو سایډ دی په curve کې ګوره curve د څخه کته شي د سیټ ته وټه شي فار ایگزامپل دا څه curve نو غیر لپاره دا super elevation دا د curves لپاره دی کوم ځای کې curve دا مطلب دا select کړئ देखिए कर्व زیات دي کنه دا رنګونه کوم هغه کې راځي کالبرت راځي یا خو د سټرکچر کار دی خو به سټرکچر دی صرف کېډ شان دي کې ډرا شي سیکشن ورکړی شي یا صرف غلاینګ بګیو شي او نور خو ډیزاین کیږي نه پدې کې کنه ډیزاین خو کیږي کاغه خو به دغه کار دی سټرکچر کار دی نه یعنی د روډ ډیزاین خو پکې کیږي بغیر له نه د کې کم کلورډز دي یا بریجز دي صرف پکې مونږ په لاینز باندې شو کولې شو نور هغه ډیزاین خو په دې کې ډایرکټلی نه کیږي کنه کم ډیزاین چې تاسو د بریج د پاره کوي یا د کلورډ د پاره کوي هغه په دې کې روډ ډیزاین یادو روډ ډیزاین خو دې کې کیږي کنه روډ ډیزاین اوس مونږ سٹارټ یو کنه په دې باندې کنه زموږ چې د روډ ډیزاین کیږي نور د اپ کې نه کیږي سټرکچر ها session tool calculate شو ودلته اپلای کا اوکې صحیح شو اوس فرست ال دغه پروفایل سره ونه شو کې د سوپر الیویشن اوس دا دلته کې موږ ته شو سوپر الیویشن چې کوم دی شو صحیح شو خو دلته کې اوس دا ټیکست چې کوم دی موږ سره سره کنجسټډ دی نو دې لپاره موږ څو کور سیټینګز وکړو پروفایل ویو پراپرټیز ته لاړ شو دا د کې سوپر الیویشن دی او د دې نارمل کراون او لیول کراون چې کوم دا به ایډیټ کوم سایز څومره دی 2 mm دی هغه به موږ سایز واخلو تقریبا 0.2 به وساتو صحیح شو یا د بکو 0.5 mm چې کوم د دې سایز موږ وساتو صحیح شو اپلای اوکې لیول کراون هم واغسته خیر دلته به ایډجسټ شي 0.5 mm اپلای ریورس کراون 0.5 دلته براشو full super elevation 0.5 shoulder critical points or slope transition regions 0.5 apply okay
دا کراون معنا څه دی اساسي اوس ډایګرام درته شو کوم دا اوس موږ سره ټیکسینګ د دې صحیح دی سوپر الیویشن شو ټیکسینګ او کوټیش په مخ کې راغلی اوس ګور دی کې فرست ENC ending of normal crown نارمل چې کوم کیمبر دی دا غي انډینګ کراون کیمبر یو سیز دی سمانا څه دی اساسي په کراون چې کوم د دوړ سایډ ته دا روډ کې چې کوم سلوپ مونږه پرووایډ کو د دې کوم میډ پوینټ ته هغه اوچت شي هغه ته مونږ سوې کراون سرفیس یعنی سنټر لاین اوچت پاتې دی خو ته او د دوړ سایډونو ته چې کوم د لاندې ښکته شي نو دغه ته مونږ سوې کراون نو دې ته سوې ENC دلته بنام نارمل کراون مونږ سره به 2% سلوپ پي صحیح شو اوس دلته کې مونږ سره څه شي دی EFS ending of full super elevation full super elevation مونږ 6% اغستیو د دې پوینټ نه والا تر دې پوینټ مونږ سره وسی په دې کې به full super elevation یعنی سلوپ بدل ته full super elevation او 6% به کوم دی په دې کې full دا ګوره beginning of full super elevation BFS صحیح شو او دا مونږ سره د BNC beginning of normal crown دې نه begin شي د کې full super elevation start شي او په دې پوینټ باندې موږ سره فل سوپر الیویشن سو شي اند سټیټ روډ راغله تر دې پورې کنه او دا خو موږ سټیټ روډ دا ګولای شروع به دلته کې چې کوم دی موږ سره فل سوپر الیویشن د دې لپاره سٹارټ شي صحیح ده کنه دا شانته هر یو کارو د لپاره به موږ سره سو شي کیلکولیټ شي چې کوم ځای کې تاسو سره کاروس صحیح شو دا موږ فل سوپر الیویشن هوريزونټل ورټیکل جیومټري فل کټ سټیشنز اینڈ الیویشنز موږ وکړل صحیح شو